الله رد کوي په شرک په عبادت باندې. او حال دا دی چې عبادت د الله خاصه ده. ګوره موږ په سورې فاتحه کې وو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا الله موږ ستا عبادت کوو، یا الله ستا نه مدد غواړو. هلته به انشاءالله موږ وو د عبادت معنا به ملته کوو او د عبادت اقسام به ملته ذکر کوو، ځکه چې اوس دلته هم ذکر کوو بیا وروستو هلته ذکر کوو، نو هلته بیا لږه شانې خبره به اوږده شي، ځکه چې عین بی دال اصل خپله معنا د سولیدل، په پښتو کې سولیدل او سولولو ته وایي. عربو صوب معبد هغه جامې ته وایي چې هغه وسولیږي، طریق معبد هغه لاره چې هغه استعمال شي هغې ته وایي. د دې وجه نه عبادت کې څه شی د الله رب العالمین ته ځان عجزه کول. دې وجه نه اهل لغت د عربوي عبادت عین بیدال تدل علی التذلل والخضوع، دا په تذلل او خضوع باندې دلالت کوي. ابن عساکر هغه وایي عبادت څه شی دی؟ طاعت مع الخضوع ته وایي. امام راغب وایي عبادت څه ته وایي؟ اظهار د تذلل، او دا صرف د الله دپاره پکار دی، د الله نه ما سوا د بل چا دپاره دا بنه. دې وجه نه هلته عبدالله ابن عباس یو معنا مفسرین راوړي چې د عبادت معنا دا ایاک نعبدو ای نوحدو نحبو ونخافو ونتوکل علیک. عبدالله ابن عباس وایي ایاک نوحدو د عبادت معنا دا الله توحید منل، نخافو ونرجو لا لغیرک، الله د غیر نه نه کو ستانه الله ستا عبادت کو د بچا نه لري. بهرحال انشاءالله هلته به بیا موږ د عبادت اقسام او څلوېښت اقسام دی د عبادت، که هغه عبادت فرضي دی، که سنت دی، که مستحب دی، که حرام مکروه، هر یو عبادت دی، که عبادت مالی دی، که عبادت قلبي دی، نو دا ټول به د الله دپاره کي. نو په او دا د الله خاصه ده. اوس په دې کې به یو هم د غیر الله دپاره نه. او سورې بقره کې الله وی دلته 28 آیات کې الله رب العالمین دا ټول خلق مخاطب کی. دویم باب چې کله شروع کوي اول باب ختم کی نه الله وی یا ایها الناس، اے د ټولې دنیا خلکو. یا ایها الناس دا مکی والا نه دی ګوره، او دا د مدینی صحابه نه دی ګوره، دا دغه دور خلک. یا الناس چې څومره انسانان دي نو ټولو ته الله وی یا ایها الناس اعبدوا، خلقا د الله بندگی وکئ او د الله عبادت وکئ. کاغه عبادت قلبی دی، مالی دی، بدنی دی، ربکم الذی خلقکم. او دلته ان شاء الله به موږ تفصیلا خبره کوو په عبادت باندې. نو عبادت د الله خاصه ده، او چې څوک د الله نه ما سوا عبادت کوي دې ته به مشرک وایي. او دا کاغه عبادت مالی دی او که بدنی دی. لکه اوس مثال طور باندې وروسته به انشاءالله زه په نظر د غیر الله کې یو واقع دی. یو صحابي دی طارق ابن شهاب، هغه وایي رسول الله ویل یو سړی جنت ته الله بوتو، دخل الجنة رجل فی الذباب، د مچ فوج الله جنت ته بوتو، او یو سړی د مچ فوج الله جهنم ته بوتو. نو صحابه ته پوښتنه وکړه کې په یا رسول الله دا څنګه؟ د الله پیغمبر و یو سړی هغه مر رجلان علی قوم لهم صنم، یو بوتي و د هغې په خوا باندې خلک ورته، نو چې کله هغې ورتلل نو هغه منجوران ورته ویل منجوران ډېر وراني، دلته به موږ چې واړه زیارت به هم ساتو، تاڼۍ به هم د خلکو نه شلولې، شکرانه راکړه شکرانه راکړه، بغیر د شکرانې نه به نه ځکه یو کار دی نه کي. نو چې شکرانه به ورکې هغه به وایي چې زما څه خو یو شی نشته دی، هغه وایي چې نه قرب څه شی شکرانه که، هغه وایي چې به زما څه خو څه شی نشته دی، ما عندي شی نو قرب څه شی دی، وایي چې زه خیر دی ولو ذبابا، مچ راونیسه داسې بابات یې وروله خپله مخه کړه، هغه خپل قانون یې پرې نافظاوه، هغه وایي چې راشه دا مچ خو څه بېکاره شی دی، چې راونیو بابات یې ور واچو. فخلو سبیله، الله پیغمبر وی لارې وله پرېښودله چې لاړې او دا سړی مړ شو، دخل النار، په دقه مچ الله جانم ده، ځکه دا د عبادت د الله خاصه ده.
که مالی شکرانه هم ورکړي نو د الله نه ما سوا به بل چا په نوم یې نه ورکړي. او دا بل پې جنت ته لاړې هغه ته ویلې قرب وایي څه شکرانه که ویل ما عندي شی زما څه هېڅ شی نشته. ویل مچ ویل مچ خو لا غټ شي دی د مچ وزر هم نه ورکوم. روینې و وی واوی وایستې مړ کړه. الله پیغمبر وایي دخل الجنه. ګوره دا اوس موږ ته ورکوټې چې ښکاري که عبادت مالی دی که نه شکرانه دی د غیر الله په نوم ورکړه. غرق دی که ځان غرق که چېرته نظر دی غیر الله په نوم ورکړه. به وروسته انشاءالله خبره وکړو. که سجده دی ورته وکړه که عبادت بدني د څومره قسمونه دي لکه مثال طور باندې د هغه د وجې نه ته یو کار پرېښودو د بابا د وجې نه ته یو کار وکړو دا هم په شرک رالی او دې ته به شرک پیل عبادت. او قرآن کریم کې الله دا نفي کوي د غیر نه. سورې نساء کې وایي 14 آیات د الله نه ما سوا مه کوه. وعبد الله اے خلقو د دنیا واورئ د الله عبادت کوئ ولا تشرکو به شیئا. الله نه ما سوا بل چا ته شریک مه جوړوئ. ان الله نه ما سوا د بل چا عبادت مه کوئ. د الله نه ما سوا کو د سر ښکته که کو د لاس ورته اوچت که د جب کویلاو کو د الله نه دا ټول شرک دی. الله وایي دا د شرک وکړه دا مه کوه. او قرآن کریم کې الله رب العالمین په ډېرو ځینو کې دا نفي د عبادت کې د مخلوق نه خو موږ به د هغې دپاره نه یو نمونه وو لکه سورې هودو چې کله الله شروع کوي نو په هغې کې الله وایي دا الله د باندې قانون تړلی خلکه چې ګوره د الله نه ما سوا 2 ایتونو کې الله وایي یو کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. الله رته تفصیلی قرآن بیان کړی دی. الله تعبدو الا الله